راشي او کینی نو بیبي ورته ړومبې د ټینشن هغه خبرې وکړي چې کوم جنګونه منګونه شوي یا سوړه مالګه مساله کور نه نو ړومبې ورته هغه خبرې وکړي نو دی که لږ ستړی نو ښه هغه ټینشن سیوا شي ښه ورته ټینشن سیوا شي نو دا خبرې پکار دي خو دا لږ په قلاره پکار دي اول د هغه د چای د اوبو غور پکار دی د هغه د آرام غور پکار دی اول د هغه نه تپوس پکار دی بار خود ته څه تکلیف نه دی رسېدلی څه ټینشن خود ته نه دی رسېدلی د هغې نه پس د ته خبره کول پکار دی حدیث مبارک کې راځي وایي دا د جنتي ښځې صفت دی چې کله ورته خاوند نظر وکړي نو دی به خوشحاله شي دا د جنتي ښځې صفت دی چې خاوند ورته نظر وکړي نو دی به خوشحاله شي دته به آرام او سکون راشي نو د ښځې مقصد هم دا دی لیسکن الیها چې دته سکون راشي چې کله د کور ته راشي نو دته به آرام او سکون راشي علما وایي چې ښځه واده شوي لا نه نو په دې باندې ړومبې حق د مور او پلار دی خو چې کله د دې واده وشو نو په دې باندې ړومبې حق اوس د خاوند دی د مور او پلار حق وروستو دی د خاوند حق مقدم دی په دې ښځه باندې او د دې نه به د خاوند د حق تپوس هم کېږي علما وایي قیامت کې به د ښځې نه د ټولو نه ړومبې تپوس د څه کېږي عن صلاتها د مانځه په باره کې به تې اول تپوس کېږي د ښځې نه نو زنانو فرض منځونو کې ډېر کوشش کوئ دې کې سمجوتې د چا سره مه کوئ مه د وړوکي سره او مه د خوراک او د کور کار دا د مونځ سره مه برابروئ د فرض مونځ تپوس په در نه ړومبې کېږي نه دې دا خاوند خلاصولی شي او نه دې دا بچي خلاصولی شي چې کله د فرض مونځ مطالبه در نه اول وشي د ټولو نه ړومبې به د فرض مونځ مطالبه چې ده هغه د ښځې نه کېږي نو فرض منځونو کې ډېر کوشش کوئ اکثر زنانه مونځ کوي خو بې ټیمه یې کوي پته ورته نه وي په ټیم باندې خپل منځونه کوئ چې اذان وشي وخت داخل شي وایي ړومبې به مونځ کوم او بیا به د کور نور کار کوم ځکه ما نه به الله قیامت کې ړومبې د مونځ تپوس کوي او چې د مونځ د تپوس نه فارغه شي نو دویم تپوس چې دی عن بعلها هغه بیا د خاوند دی دویم تپوس په ورځ د محشر د بیبي نه هغه به د خاوند په باره کې تپوس کی مانځه پسې متصل عن بعلها د خاوند باره کې به الله تپوس کوي د دې نه بله غټه خبره شته دی علما وایي احادیث مبارکو کې راځي چې د خاوند اجازت نه نو ښځه به نفلي روژه نه نیسي چې د خاوند اجازت ورته نه لیسکن الیها د پاره د دې چې دته سکون حاصل شي دا بیبیم ولدې د پاره پیدا کړل نو د واده مقصد چې دی هغه عفت دی هغه پاک دامني ده هغه سکون دی د دې علما وایي چې واده سړی کوي نو نیت ته دا کوي چې ما ته به پاک دامني حاصله شي ما ته به حیا حاصله شي ما کې به عفت او پاک دامني پیدا شي نیت د واده دا پکار دی نو خلق څه وایي مالدار ځای کې کوم وایي چې لږ غوړ شو ورسره وایي مالدار دی چې موږ ورسره لږ مالدار شو حدیث مبارک کې راځي چې چا په دې نیت واده وکړه چې دا مالدار دی زه به ورسره مالدار شم ویلی به ښه غریب شي دا نیت به نه کوي په واده کې به نیت د عفت او د پاک دامنۍ کوي نو لیسکن الیها د پاره د دې چې دی آرام حاصل کړي د هغې سره فلما تغشاها نو هر کله چې هم بستري وکړله ادم علیه الصلاة والسلام ها د دې خپلې بیبي سره او یا کتینا مراد عام خاون او ښځه شي نو کله چې خاون هم بستري وکړله د خپلې بیبي سره
حملت حملا خفیفا نو دا حامل شولا په حمل سپک سره